حدیث دا بخاری کی راضی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دا بچی بتا باندے 3 حقوق دی، یو چې پیدا شو نم ورته خیسته کیدا، دویم تربیت ورله د قرآن او د سنت پر رڼا کې وکړه، دینی تربیت وکړه، دریم نمبر کې خیسته کې ورته نکاح وکړه. دا 3 حقوق هر معشوم پپلار باندې لري او پپلار باندې دا حقوق لازم دي. معشوم لا خپل نوم کېږدا، معشوم ته خیسته تربیت وکړه اور خزه کې ورته نکاح وکړه چې پردو خزو بس نه ګرځي. دا 3 حقوق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار په ذمہ باندې بیان کړی دي. او تربیت د اولاد دا ډیر اهم شی دی. قرآن دې طرف ته ترغیب ورکړی دی چې اے خلقو د اولاد تربیت وکړئ. یا ایها الذین آمنو، ای ایماندارو، قوا انفسکم واهلیکم نارا، ځانم د جهنم د اور نه بچ کې، اولاد هم د جهنم د اور نه بچ کې. کم اور وقودها الناس والحجاره، د کم اور خوراک چې انسانان او ګړي دي. د دنیا د اور خوراک خو خشاک دی، خو د آخرت د اور خشاک څه شی دی؟ انسانان دي مشرکان او ګړي دي د ګوګړو اسقاب وی بکی. نو اے خلقو د خپل اولاد تربیتو کې دا د قرآن आवाज دے. قو انفسکم واهلیکم نارا، ظالم د اور د جهنم نه بچکا، خپل اولاد هم د اور د جهنم نه بچکا. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی، ورته وی زما دا بچی زما قدر نه کوي، زما دا بچی زما خیال نه ساتي. عمر نے تنہو خپشو بچے ولا رو غخت ویرا والے ورتوی در پلار تا قدر نکے وتو یاو ایداولے وی اے امیر المومنین، صرف پا بچی باندې د پلار حقوق شتا، کده دی بچیم پا پلار حق شتا، اور تیوی پا پلار باندې هم د بچی حقوق شتا. وی لگی راتا ووروا عمر رتن ہوا تا فرمائی اول با ما شملہ خیستنم کیگ دی، اغوی دا مال دا سی نوم خیره چه خلق ما بسی خان دی. فی دویم خپل ما شم با تربیت کئی، قرآن و حدیث بہتا گئی، وی دا مال صرف بلچے و کودال پا ہو گئی خیلی، دا ما تا قرآن و سنت ندی خولے. وی درم پخزے کې بخپل اولاد ته واده کوي، وی د مال داسې ځای کې واده کړی دی چې د گاون ټول خلق ماته وي چې داسې کمزوري ځای کې دی، بدنام خلقو کې، پلیتو خلقو کې، زناکارو خلقو کې دی واده ولې کو. نو عمر رضی الله عنه غوسه شو، ورته وی اے پلارا، کم پلار چې د خپل بچی تربیت ونکو، هغه ته صحیح ځای کې واده ونکو، صحیح نوم ورته ونخو، او د قرآن او د سنت تعلیم بچی له ورنکو، هغه اولاد او هغه پلار لایق دی لري چې دا اولاد ورله ګریوان ته لاس کی، او دا اولاد لایق دی لري چې الله یې سبا د جهنم د